کومه پورې چې دغه سړی موجود وي، دا په څنګ کې ویني دا تصویر چې دا سړی موجود وي، مشکله ده که تاسو آینده بیا الیکشن ته راشي. ډېر مشکله ده. د پی ټی آی نوی عالم حضرت مولانا مفتی زرتاج ګل صاحب دعا کوي، راځئ دغه دعا ورو، بیا په 2 منټه خبرې کوو، تاسو دغه دعا واورئ. अपने कमाल में रखे, दोबारा जो है इस मुल्क का ताकतवर जो है वज़ीर आज़म इमरान खान को शर से बचाए अल्लाह, कितना अलग दुश्मन का वार खता करे। मुझे लगा आपका दोबारा मैंने बनाया इंशाल्लाह डेरा गाजी खान और पाकिस्तान अल्लाह खान की बात आमीन। ځان دې پکې دعا کړې ده چې الله دې امام ایمنې کړي، ډېره ښه به ایمنې شي. دا ستاسو اخرنۍ دعا ده. مشکله ده که بیا تاسو چېرته په دې سکرین راشئ، بس دی مخې لم څوک راغلی، دا وګورئ دا چې دا کومه پورې ژوندي بس پی ټي آی ختمه، بیا پی ټي آی نوم وانخلئ. او دا نور غټ غټ علما ورته ناست دي او دې هم پرې ډېر ښایسته امین وایي، امین امین امین. د خدای ظالمانو د دغه څه دپاره خو به م یو ښکلی یو عالم راوستی، هغه به دعا کړی نو داسې اثر به پکې وي. نو تاسو ته اوس زرتاج ګل صاحب دعا کوي او تاسو پې امین وایي. انشاءالله قبوله به شي، قبوله به شي انشاءالله. دغه ویډیو تاسو وکتله، په دې کې زرتاج ګل صاحب دعا کوي چې الله عمران خان ته عمر ورکړي او عمران خان دوباره وزیر اعظم جوړ کړي او مام ایم این اے جوړه کړي. ډېره مشکله ده، ډېره زیاته مشکله. کومه پورې چې دغه سړی موجود وي، دا په څنګ کې ویني دا تصویر چې دا سړی موجود وي، مشکله ده که تاسو آینده بیا الیکشن ته راشي. ډېر مشکله ده. د سره به ورورولي شروع کوي او د سره به غاړه ورکوي، نو بس بیا صحیح ده، بیا انشاءالله ستاسو چانس شته دی آینده بیا الیکشن ته، او کیدای شي مینې جوړ شي یا وړوکي سیټونه خو به میلو شي، او که نه د ده سره هم ډغره والي او د ده سره هم نالګي وي او د سره هم نه لګي، نو بیا ډېره زیاته مشکله ده. هغه بجلیګر مولانا صاحب ویلي وو چې د 2 طاقتونو سره به نه جنګېږي، کنې ستا طاقت به ټول تس نس شي. یو به د پوج سره نه جنګي ځکه چې دا په مقابله کې بل څوک نه مني، او دویم دا چې د ملا سره به ډغره نه خوري ځکه چې ملا ته د دې سیاست هر څه پته لګي چې په دې ورانېږي او په دې جوړېږي. نو به دا وړوکې شانتې پیغام و د پی ټي آی ورکرانو ته، که تاسو نوې زندګي غواړئ او په دې پاکستان کې دوباره کامیابېدل غواړئ، نو علماو سره څنګ تر څنګ شئ، په علماو پسې خبرې مه کوئ، د علماو سره مینه وکئ، د علماو سره بغض کینه حسد مه کوئ.